نثار محمد سے وایي چې مفتی صاحب محترم د قائد جمعیت په باره کې یو بیان وکړه. خلک ډېرې بدې ګډې وډې وایي په مولانا صاحب پسې. جی زما خو ډېر اسانه غونده کې یو پیغام دی او ټول امت ته مې دا پیغام دی. هغه پیغام دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تسبوا الدیک فإنه يوقظ للصلاة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو د بانګی ته کنزل مکوئ دیو ته موای فإنه يوقظ للصلاة ځکه چې دا بانګی د مانځه د پاره سحر د مانځه د پاره مونږ رايخی. وس د بانګی په حواله سره چې بانګی مونږ رايخی د سنه د خوب نه مانځه د پاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو زناور دي او بے زبانه دي لیکن تاسو دته کنزلی مکوئ. نو زه حیران دا یم چې علما کرام علما حقا دوی مونږ د خواب غفلت نه رايخی او مونږ انسانان مونږ مسلمانان سونه په غفلت په خوبونو کې ودی او دا علما مونږه د دغه نه رايخی. نو پکار دا چې دی علما مونږ عزت کولې دوه قدمونه مخبلولې او د دوه سونه کې دې شو موږ د دوی سپورټ کولې. نو چې سپورټ نشو کولې او عزت یې نشو کولې کم از کم د بې عزتۍ او د ګډو وډو ویلو د دې خو سره سوال نه پیدا کی. او باقي پاتې شو مولانا فضل الرحمن صاحب او داسې شخصیت دی چې د هغوی په باره کې خو موږ سوچ نشو کولې د هغو د مرتبې الله ولا ډېر لویه مرتبه ورکړي. او داسې یو هم اوس به ملګري وایي چې مفتي صاحب سیاست شروع کړو. سیاست په حوالې سره نه یم خو د دې ملګري تسلي کوم ټول ملګرو ته یو پیغام ورکوم خپل آخرت مه تباه کوئ. سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې دی. یو سړی یو پارټي سپورټ کوي زه په خپله درته وایم زه د یوې پارټۍ سره هم تعلق نه لرم د یوې پارټۍ سره هم تعلق نه لرم. زه په خپله باندې تبلیغي سړی یم د ریوند مرکز مدرسه عربیه فاضل یم. نو زمونږ خپل مزاج دی چې مونږ هر پارټۍ سره یعنې یو شان چلیږو. خو چونکې د مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت علماء اسلام تعلق داسې دی چې هغوی دا ټولې دیني طبقې سپورټ کوي. یعنی هغو لګیا دي دا ټولې دیني طبقې سپورټ کوي. کم ځای کې چې رکاوټ راځي الحمدلله مولانا فضل الرحمن صاحب هغه به په اول نمبر باندې. لہذا د کنزلو کولو بد رد ویلو هېڅ ضرورت هم نشته. ها لیکن دا هم نه ده چې بلې پارټۍ والا ته مونږ بد رد ووایو. لکه اوس مثلا نیشنل پارټۍ والے دي یا پی ټي آی والے دي یا د نواز شریف ګروپ والے دي یا نور دي. نو هیڅ چاته هم د غلطو ویلو د کنزلو کولو د ګډو وډو ویلو د دې ضرورت نشته. دلیل سره خبره وکړه. زموږ استاد محترم دی مولانا الیاس ګومن صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي. هغوی فرمایل چې دلیل کے دوران جب تم دلیل دیتے ہو مناظرہ کرتے ہو کسی سے بحث کرتے ہو تو گفتگو نرم ہونی چاہیے. گفتگو آپ کی ایسی ہو کہ وہ نرم ہو لہجہ نرم ہو. ہاں دلیل گرم ہو. جو تم دلیل دیتے ہو نا چې کم دلیل ورکې نو دلیل چې کم دی هغه پکار دی چې هغه ګرمي یعنې د هغې څه وزني او گفتگو نرمه پکار ده لهجه نرمه پکار ده. هر سړی سوچو چې یاره زه یو کس ته کنځلې کوم زه په خپله باندې خپل اخلاق ولې خراب کوم د چا د وجې نه زه خپل اخلاق ولې خراب کوم. یو سړی کنځلې کوي بدرې دي وایي یقینا دی خپل اخلاق خرابوي. نو د هغه د خراب اخلاقو د وجې نه زه خپل اخلاق ولې خراب کوم. لہذا د دې څیز اسلام اجازت نه ورکوي چې چا ته کنځلې وشي بدرې دي وشي یا دا ویډیوګانې کومې جوړېږي د علما کرامو بسې یا د سیاستدانانو بسې داسې داسې ویډیوګانې چې هغه هغې کې د هغو شکل بګړاو شوي د هغو حیثیت پېژندل پکار دي داسې نه پکار. بهرحال ډېر خلک دا خبرې خوښوي نه زما په خپله سیاست خبرې نه یې خوښي. خو چونکې مولانا فضل الرحمن صاحب زموږ د الله سر دی زموږ د سر تاج دی د هغو مونږ عزت هم کوو احترام یې هم کوو او سپورټ یې هم کوو. باقي ټول زموږ ورونه دي ځکه چې کومې هر چا سره تعلق راځي نو مختلف پارټو والے نو لہذا ټولو سره یو شان محبت ساتو. لیکن د دین په لحاظ سره کند هم جنس با هم جنس پرواز
کبوتر با کبوتر باز با باز هر جنس د خپل جنس سره پرواز کوي وی کوتره د کوترې سره الوزي او باز د باز سره چونکې د علم په نسبت سره د دین په نسبت سره د مدرسې په نسبت سره د مولانا فضل الرحمن صاحب سره یو نور ملګریم سوای کنه بس صرف نثار به د خبره پرې خو ده